اور د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت نه انکار هم کفر دی، د غی ختم نبوت نه انکار هم کفر دی. اور اللہ رب العزت سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 کی یو اعلان وکړو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. خو دې آیات باندې پویدونه مخکې د دې شان نزول بل ګورو بیا به تاسو د خبره سمجھ کې راشي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم کمی زمانه کې پیدا شوه دی اور وخت تیر کړی غي زمانه کې د متبنا ډیر رواجو. متبنا څه ته ویل کېږي؟ چا زوی نه وي خو اسې په خولې باندې زوی جوړ کړي چې کوم ته مو بوله بیټه ویلې کېږي. زموږ د پښتنو کې داسې ډېر کېږي چا بچي نه بیا بل ورته یو هلک ورکړي هغه د دې زوی نه وي خو هغه ته زوی نه وایي، دې ته مو بوله بیټه ویلې کېږي. یعنې په خولې باندې زوی دی خو نسب کې دا زوی نه دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه ځان دپاره متبنا ګرځولی چې دا زما مو بوله بیټه دی. بیا چې کله حضرت زید رضی الله تعالی عنہ ته د حضرت زینب رضی الله تعالی عنہ سره نکاح وکړو، نه حضرت زید رضی الله تعالی عنہ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترالو چې یا رسول الله دی حضرت زینب رضی الله تعالی عنہ سره زما زندگی نه تیریږي، زه غواړم چې دې ته طلاق ورکم. چونکې مشهوره ده چې د والد محترم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې سره به مشوره کوله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې کې وقفه ورکوله چې خیر دې لږ صبر وکړه، خیر دې لږ صبر وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصود دا و چې د حضرت زینب رضی الله تعالی عنہ او حضرت زید رضی الله تعالی عنہ خپل کې مزاج جوړ شي، دا ما ته به ګیلې او شکوې ختم شي. خو چې کله خبره دې حد ته راغله چې یا رسول الله زه طلاق ورکوم به دې سره ما نور زندگی نه تیریږي، نه حضرت زید رضی الله تعالی عنہ حضرت زینب رضی الله تعالی عنہ ته طلاق ورکوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وحی وشوه چې ستا د مو بوله بیټه چې ستا نسبي زوی نه دی خو د په خولې باندې د زوی جوړ کړی دی، د دې کما زوجه محترمه وا حضرت زینب رضی الله تعالی عنہ دې سره به اوس ته نکاح کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب رضی الله تعالی عنہ کور ته ورغلو، دروازې وټکوله، ورته زه تا سره نکاح کول غواړم. ورته یا رسول الله نکاح به څوک تړي؟ ورته ویلو چې الله المزوج، نکاح تړلو والا الله رب العزت دی، و جبرائیل شاهد، اور د دې گواه به جبرائیل علیہ السلام وي، اور نکاح پړولو والا زه په خپله باندې یم. نه حضرت زینب رضی الله تعالی عنہ سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکاح وشو، او دیو جن حضرت زینب رضی الله تعالی عنہ فخر کولو په نور ازواجو مطهراتو باندې چې تاسو چا نکاح تړلې، چا پلار تړلې، چا تر تړلې، چا ماما تړلې، خو زه هغه ښځه یم ازواجو مطهراتو کې امهات المؤمنین کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما کور ته راغلی، الله زموږ نکاح تړلو، جبرائیل علیه السلام یې ګواه دی. نه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب رضی الله تعالی عنہ سره نکاح وشو، نو مشرکین مکه یو طعنه او ویله جوړه کړه او پیغمبر دی خپل زوی ښځې سره واده وکړو، خپل ښځې زوی سره نکاح حرام دی پلار دپاره، انګور سره نکاح حرام دی، شریعت ویلی دي. نو دوی ویله جوړه کړه چې خپل زوی ښځې سره هغې طلاق واچولو، دا دې ورسره نکاح وکړو، نو خپل زوی ښځې سره څنګه نکاح کوي؟ دا خو ټیک نه دی. نه الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفائی بیان کا اور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت او نبوت اعلان ورسره وکړو چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ستاسو کې د یو سړي هم پلار نه دی چې جای کې د حضرت زید رضی الله عنه پلار وي. خدا مو بوله بیټه او مخکې اوس نه په خولې به ورته زوی نه ویلي، حقیقي زوی خې نه دی که نه. نه حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې مخکې به مونږ زید ته ویلو چې زید بن محمد، وی کله دا آیات نازل شو نو مونږ بیا هغې نه پس زید بن حارثه شروع کړو. نن هم د سیرت کتابونو کې زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه لیکلی شوی دی، وی مونږ د هغې مکمل نوم بدل کړو. نه د دې آیات شان نزول د دې پس منظر کې دا واقعه پراته ده. الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاکی بیان کړه چې تاسو کومه خبره کوي دا غلطه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل زوی ښځې سره نکاح کړی. زید رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زوی نه دی، هغه خو لا پرېږده، هغه سره زمن شته نه،
بالغ ہو کے ندی آیات کی اللہ رب العزت درو خبر اعلانوں کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو کې د یو سړی پلار نه دی دویم ولکه رسول الله وخاتم النبیین دو اعلانات نور سره متصل په یو جمله کې وکړو دا د الله رسول دی اور خاتم النبیین دی دینه بعد به پیغمبر نه راځي او دریم اعلان وکانه الله بكل شیء علیما الله رب العزت د هر شی باندې علم لري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رسالت ورکول او د ختم نبوت ورکول د الله رب العزت د علم مطابق شوی دی اور د الله علم ته چا علم نه رسي اوس په دې باندې یو اعتراض واردېږي زموږ ستاسو دا عقیده ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک څلور زمن ورکړي حضرت قاسم حضرت طیب حضرت طاهر اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم سلور زمنیو او دلته الله پاک دا فرمایي چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زمن نشته کدا در باندې څوک اعتراض وکړي څه جواب وکړي او قرآن خو غلط نشي کیدای کنه نه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلور زمن دی او دلته دوی چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم نه جواب پندې کې پروت دی الله رب العزت دا نه وی چې ما کان محمد ابا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پلار نه دی جوړ شوی نا ابا احد من رجالکم رجالی ذکر کړي رجال هغه سړی ته ویل کی چې بلوغ ته رسیدلی بالغ وي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول بچی بچپن کې وفات شوی دي سمانا یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچی وو هغه ټول بچپن کې وفات شوی دي تاسو کې چې کم بالغ دی وخت کې موجود دي کم بلوغ ته رسیدلی دي هغه کې د چا پلار نه دی او حضرت زید بن ثابت رضی الله حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه دی وخت کې بلوغ ته رسیدلی او بیا الله رب العزت دا وایي چې تاسو کې څوک بالغ دی هغه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا پلار نه دی او چې د چا پلار هغه بچپن کې وفات شوی دي نه حضرت قاسم حضرت طیب حضرت طاهر اور حضرت ابراہیم رضوان الله تعالی مجمعین دا ټول بچپن کې وفات شوی دي لہذا آیات په خپل ځای باندې ټیک شي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچی هم ثابت شو دویم چې تاسو دا اولی جملې ته وګورئ ما کان محمد ابا احد من رجالکم او مخکې ورسره ولکن رسول الله وخاتم النبیین بلکې پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم الله رسول دی اور خاتم النبیین دی